دویم टी20 میچ دوران د بابر اعظم په ګراوند کې یو ډېره غټه بېعزتي شوې ده. دویم टी20 میچ د استرالیا په سیډني ګراوند باندې و چې سیډني ګراوند باندې کرکټ فینس چې کم تماشایانو هغه بابر اعظم پسې سنارهبازي کړې ده. بابر اعظم په باونډرۍ باندې فیلډینګ کولو دغه دوران بابر اعظم په صحیح چغې وهلې دي چې د هغې کې د بابر اعظم یو ډېر غټ انسلټ شوی دی چونکې بابر اعظم د طرف هغې له هېڅ قسم ریاکشن نه دی شو شوی. په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو او هغې نه پس په تاسو کمنټ ضرور کوئ چې آیا یو کرکټ فینس له پکار دی چې هغه لاړ شي په سټیډیم کې کینی او بیا موبایل راوباسي او موبایل په ویډیو کې بیا هغه د یو کلاړي انسلټ وکړي او یو داسې کلاړي چې هغه د ملک دپاره ډېر زیات مطلب ښه گیم کړی وي. د بابر اعظم ریکارډ تاسو وګورئ، ون ډے ریکارډ وګورئ، टी20 ریکارډ وګورئ او هر کلاړي داسې ټایم راځي چې هغه آوټ اف فارم کېږي. د دنیا غټ غټ کلاړیان چې کوم دي هغه یې څه ټایم دپاره آوټ اف فارم شوي دي خو د عوامو په سپورټ باندې د کرکټ بورډ په سپورټ باندې هغه دوباره فارم ته راغلي دي. مثال اوس کرنټلی د ویرات کوهلي زموږ مخې لا پروت دی. د دې جنریشن چې کوم ښه پلیر د ویرات کوهلي هغه هم آوټ اف فارم چې هغه سره د خپل بورډ سپورټ، د خپل کراوډ سپورټ، د خپل عوامو سپورټ او هغه دوباره فارم ته او टी20 ورلد کپ 2024 چې کوم دی هغې ګټلو کې ویرات کوهلي یو اهم کردار ادا کو چونکې تھرو د ټورنمنټ هغه داسې گیم نو کړی خو فائنل میچ کې هغه یو زبردست گیم وکړو. فائنل میچ کې ټول کلاړیان ټول بیټینګ فلاپ او د ویرات کوهلي د بیټینګ په وجه باندې هغه میچ د انډیا ټیم وګټلو. نو یو اهم کلاړي چې کوم وي رستا غټ کلاړي چې کوم وي هغه رستا په غټ میچ کې په کار راځي. خیر په دې باندې د ویډیو اینډ کې خبره کوو خو چې اوس د سیډني ګراوند کې د بابر اعظم چې کومه بېعزتي شوې ده کرکټ فینس ورپسې کومې چغې وهلي په هغې باندې خبره کوو. بابر اعظم په باونډرۍ لاین باندې په باونډرۍ باندې فیلډینګ کولو چې شاته ورپسې پنجابیانو جي پښتانه نو ځکه دغه خبرې چې ورپسې کمې کړي دا چغې چې کمې وهلې ورپسې په پنجابۍ زبان کې وهلې دي. ویلي دي ولا چې ته شرم وکړه ستا په टी20 ټیم کې ځای نه جوړېږي. بابر اعظم له ویلي چې بابر اعظم په پنجابۍ کې شاته وګوره ستا په टी20 ټیم کې ځای نه جوړېږي ته شرم وکړه. بیا هغه دوران یو فیلډر ښه فیلډینګ وکړو چې بابر اعظم ورته لاسونه وپړکول نو دی ورپسې دوباره شاته آواز ورکړو چې ته صرف لاسونه پړکوه نور ته داسې نه. مطلب په دغه دې نه مخکې چې کوم میچ لومړني میچ کې بابر اعظم څه داسې خاص گیم نو کړی.